د قرآن اعجاز او الله اوی په دې خبره خاموش کړم دي چې ګوره راوړی نشئ یوازې تاسو نه که ستاسو سره نور مشران هم ملګري شي نو مقابله د قرآن نشئ کولی نو ان کنتم فی ریب که چرته یی تاسو په شک کې او یقینا په شک کې دا بېشکه خبره ده مشرکان خو په شک کې وو نو تاسو په شک کې مما نزلنا دا هغه کتاب نه چې مونږه نازل کړی دی نزلنا لګ لګ نازلېدو ته ویلی کېږي د قرآن کریم دو صفتونه راځي انزلنا هم راځي او نزلنا هم راځي نو نزلنا لګ لګ نازلېدل او انزال په یو ځای باندې نازلېدل نو دا دواړه کارونه په قرآن کې شو په اوله پیره دا قرآن د لوح محفوظ نه د نږدې اسمان بیت العزت ته په یو ځای راغلی نو انزال لیله انزلنا شو او بیا د دې نږدې اسمان نه د جبریل علیه السلام په ذریعه لګ لګ راغلی نو دا تنزیل شو لګ لګ نازلېدل نو ذکر قرآن د پاره دواړه صفات راځي چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې د دې عبد نه مراد نبی علیه السلام دی په دې باندې اتفاق دی د محدثینو د نبی علیه السلام ډېر صفات دي او د ټولو نه غوره صفت د نبی علیه السلام د عبودیت دی چې بنده دی رب دی په هغه چا باندې چې رسول الله ته بنده نه وایي چې نازل کړی دی موږ په خپل بنده تاسو په دې باندې تاسو د دې نه په شک کې نو فأتو بصورت راتله وکئ تاسو په یو صورت سره صورت قطعة من القرآن لها اول و آخر و اقلها 3 آیات د قرآن هغه ټوکړې ته وایي چې اول سره مې او آخر مې او کم از کم 3 آیتونو په مقدار باندې نو دې ته سورت ویلې کی سورت ماخوذ ده د سور البلد سور البلد په خوا زمانه کې خدا جازونم نه وو ټینکونم نه وو توپیو میزایل هم نه نو د علاقې د حفاظت دپاره به د هر غټ ښار نه چاپېره دیوال کېدو د بیروني حمله اورونه د بچاو دپاره چې به دې ښار څوک حمله کوي نو چې د هغو نه محفوظ وي نو دیوال به د ښار نه کړی و چاپېره و په هغې کې به دروازې پرېښې وي نو هغه به چې کله غوښتې کولا وهلې و کله به یې غوښتې بندولې وې نو دقه دیوال ته به سور البلد وایو او د هغې دننه به دا ښار راګیرو نو په دې صورت کې چې کم احکام یې هغه ټول راګیري بعضې وایي صورت اوچتوالي معنی ده لکه تصوره په معنی د ختلو باندې راځي نو قطعة عالیه یو چت سیس ته یو چټې ټوکړې ته ویلی کېږي نو د صورت مضامین او چت مضامین او یا د کمال او اتمام په معنی باندې راځي په صورت کې بیا آیتونه نو فأتو بصورت راتلو کوي تاسو په یو صورت سره چې هغه په آیتونو باندې مشتمل او آیت ته آیت ځکه وایي چې دا د پیغمبر پر رسالت او د الله په قدرت باندې نه ښایي ځکه ورته آیت ویلی کېږي نو تاسو راتله وکئ په یو صورت سره په شان د دې قرآن ان کنتم صادقین که تاسو به خپله دعوه کې رښتیني یئ ودعوا شهداءکم خپل مشران هم ورسره وغواړئ دې آیت کې الله اعجاز د قرآن ذکر کړی دی د قرآن مقابله دا د انسانانو د طاقت نه بعد
ځکه په قرآن کریم کې بلاغت پروت دی، ناشنا علمونه پکې پراته دي، ساينس هم پکې ده، ټیکنالوژي هم پکې ده، ریاضي ثابت دي. بل دا چې دا قرآن په کوم سړي راغلی نو ولأنه من رجل أمي، هغه په بې تعلیمه عربو ته معلومه چې نبی علیہ السلام د چا نه سبق ویلی، نه بهر ملک ته تللی، نه دلته د چا نه زده کړه کړله، او بیا هم داسې عجیبه او ناشنا کلام پیش کوي، نو دا د انسان د طاقت او د وس نه بار ده. یو واقع کې دا راځي، اعجاز قرآنی او کتاب د هغه را نقل کړل، و یو کس و اراده کړو او خیال یې دا چې یاره ځان د دې دنیا نه بیخي لږ را غونډوم او په یوه کمره کې ځان له کښېنم او د قرآن مقابله کوم، بیخي را خپل ذهن خالی کوم او داسې کوم چې د قرآن په شان یو صورت لیکم. بس په ځان پسې ور رابند کو، د خوراک څښاک سامان یې ځان ته دننه کېښود، ښځه ماشومان میلمانه خپل خپلوان هر چای پابندي ولګولې، ماله به څوک هم نه راځي، زه یوازې دلته کښېنم. ډېرې ورځې لیکل وکړه، ځان سې کاغذونه او قلمونه ښودي، وبې کړه چې وبې کړه ته په هغې کې به د غلطي راووته، هغه به یې وران ښه به ورته ښکاره نه شو. بیا به یې وکړه، سم ورځې به یې کوشش وکړو چې بیا به یې وکاته نو هغه به یې بیا وران کړه، بیا به یې وکړه هغه به یې بیا وران کړه. په دې کې یو کال تیر شو او د ده خیال دا و چې یاره څه لیکلی وکړه چې دا به اوس د قرآن مقابله وکړي. یو کال پس د څه لیکلو څه دی بار ته راووت، چې راووتو نو چا په کوڅه کې دا آیت وایو چې وقیله یا ارض ابلعي ماءک ویا سماء اقلعي وغید الماء واستوت على الجودي. نوح علیہ السلام په واقع کې دا آیت راځي. هغه خو عربو ادیبو هر څه باندې ډېر ښه پوهېدو، نو دا آیت چې واورېدو ایسته هغه خپل کاغذ وشله او ویل د قرآن مقابله څوک نشي کولی. عبدالله ابن المقفع دا هغه نوم، او ځینو خلکو بیا تفصیل کړی چې د مکې مشرکانو ورته ویلي و یاره ته ډېر پسې بلیغ انسان یې، دی عبدالله ابن مقفع د قرآن مقابله کې ته څه ولیکه؟ نو هغه ویل یاره زه به ولیکم، خو دا تنهایي غواړي، زما ښځه بچي ډېر خرچه کېږي، زه ځان له ګټه وټکوم. نو هغه ورته ویل د یو کاله پورې ستا له خرچې مونږ ذمهوار، خو ته مقابله وکړه. نو د یو کال راشن یې وله راوړو، په کور کې ورته واچو او هغه به ځان پسې ور رابند. نو کال پس چې راووتو نو خپل لیکلی په خپله استوشلول، ویل دا دی مقابله نه کېږي. چا چې مقابله کړم نو داسې کلام یې راوړی چې خلک پسې خاندي، چا د خوراکونو خبرې کړلې او چا د ښځو خبرې کړلې او چا سې محمل کلام، هېڅ معنویت پکې نشته. مسیلمة الکذاب دروغجن پیغمبرو د یمامې په دې علاقه کې سعودي کې، نو هغه یو ځل یو صحابي خپله تلی، نو هغه صحابي ورته ویل ګوره زموږ پیغمبر رښتینی ځکه دی چې په هغه قرآن نازلېږي، په تا څه نازلېږي؟ هغه ویل په ما هم نازلېږي. خو ویل ښه ستاسو په پیغمبر وایي څه نازل شوی دی؟ نو هغه ورته ویل نن بې دا صورت راغلی او چې والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا. نو دا خو ډېر ګران صورت دی د معنا په لحاظ سره او ډېر جوور تفسیر دی پکې، په یو یو ټکي یو ورځ باس کېږي، دومره جوور. والعادیات نو مسیلمة الکذاب ورته ویل په ما باندې هم نازل شوی، ویل څه شی؟ نو هغه ورته ویل والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. والعاجنات عجنا دا معنا ده وایي هغه ښځې چې وړه غږي په وړو اخکلو سره، او والخابزات خبزا هغه ښځې چې ډوډۍ پخوي په ډوډو پخولو سره، او واللاقمات لقمه
او پاغه خلو چې نوړی وهي په نوړی وهلو سره حالتا وسمنا سغټي نوړی کوي او سوړې نوړی کوي. ان قریشا قوم یعتدون، دا قریش ډېر زیاته کوي. هغه به خندل ویل تاسو ګډي وډي وي خلکو به خپل ملګرو ویل هغه ته وګوره ول عادیات ضبحا څومره عجیب کلام دی استاد ول عاجنات عجنا دا رنګي ول نور به سنازل شو دی وی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفيل او دې څه مته زمول الفيل وما ادراك ما الفيل دا ویل په معنا دي شوی یاتی دا د څه پته لري چې یاتی څه ته وای او لهوز القوم اے خرطوم طویل اوږد خړتمې نو غیره دانې سي عجیبه خبرې وي دا د قرآن نه مقابلې نه وي چا چې کړی هم ده نو هغه په خپله به ځان پورې خاندل دي. نو ودعوا شهداءکم من دون الله راوبلئ خپل مشران شهدا شل پیرې قرآن کې راغلی د شهید جمع ده ډېرې معناګانې راځي گواهی تم ویلی کېږي په ان شهیدو فامسکوهن که گواهی پې وکړه په معنی د توحید بیانولو هم راځي لکه شهد الله انه لا اله الا الله بیان کوي الله د دې خبرې چې مل معبود نشته. په معنی د حاضرېدو هم راځي ام کنتم شهدا تاسو حاضر وئ گواه هم گوازه کوي چې دی حاضرېږي په موقع باندې علم تم ویلی کېږي خبر ورکولو تم وئ دلته مراد مشران دي نو راوبلئ دا خپل مشران ان کنتم صادقین تاسو باندې خپل دعوه کې رښتینی یئ فإن لم تفعلوا کدا کارمونکو ولن تفعلوا او نه شي کولای یعنی د قرآن مقابله کوونه کړه او نه شي کولای الله ته پته ده دا د غیب خبر دی چې الله ورکړي مخکې نه الله په علم کې چې دوی نه شي کولای نو فتقوا النار التي ويرګي دا هغه ورنا وقودها الناس چې خشاک د هغه ور خلق دی وقود ما يتوقد به النار من الحطب وغيرها چې دا ور په سبا نه ګرميږي خشاک سیوا کیږي په بلیږي نو هغه ته ویلې کی نو دغه ور خشاک خلق دی الناس د ناس نه مراد انسانان چې توحید او رسالت نه مني لکه اعدت للکافرین ندا ثابتی سورۃ آل عمران کې بمراشي پیریان هم خشاک دی هم جهنم ته ځي د انسانانو په تبع کې چې کافر پیریان نو خلق خشاک دی والحجاره او کانی هم خشاک دی د دنیا ور دومره تیز نه دا کانی نشي سیزله نو یو خو د آخرت د ور تیزوالی ته اشاره ده چې هغه دومره تیز ور دی چې کاڼي هم سیزي په دې وجه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي درې مصداقات دي عبدالله ابن مسعود هم دا قول کړی دی صحیح سند سره چې یا خود دینا حجارت الکبریت مراد دی د ګوګړو کاڼي د ګوګړو دا کاڼي نه پدې کې الله دا طاقت خو دی چې ور دې ور نږدې کې یو بلک کوي ګندک چې وته وي ګوګړ دا یو بلک کوي ور په ختیږي نو الله بعد دې ور د تیزولو د پاره دغه ور ته دقه ګوګړ وراچي کانه نه نو دا غیب دو نقصانات د جهنميانو د پاره چې یو با پدې باندې دا ور ډیر تیز لمبه به ډېرې زیاتې غټې شي او دویم به په هغې کې داسې بدبویي پیدا شي چې بیا به هغه د دیو د برداشت نه باري او دریم به لوګي ډېر زیات شي ځکه چې ګوګړ ورته ورولوېږي نو د هغې لوګی بیا ډېر تیزېږي یو خو دغه مطلب دی ځینې وایي چې نه د حجارت نه مراد د کاڼو نه حجارت الاصنام هغه کاڼي مراد دی د کمو کاڼو نه چې دیو بوتان جوړ کړي نو د دیو مخې ته به الله هغه بوتان جهنم ته ور واچوي د دیو مخې ته
دیو به بر خپل سترګو باندې نه ګورو به ورته چیرې بس ابوتان وسوځي د نو دا به مونږ سبج کی یا عام کانی ته مراد دي چې دومره تیز ور ده چې عام کانی هم سيزي او عدت للکافرین تیار شویر لکافرانو لپاره وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. طریقه د قران دا ده چې کم ځکه د جهنم د عذاب ذکر وش فورا پس الله د جنت ذکر کوي. داغه وجه دا چې مونږ خو دې او دغه ته قران ته کینو سوچ متم ډیر نه او فکر به کې هم نه کو او صحابه کرامو به هر څه ته سوچ کو هر څه ته به فکر نو کله به چې د جهنم ذکر په قران کې راغی نو دا وې دا رنگونه به بدل شو خفګان نه با د یو بل صاحب خبرې نه کولې بیا قران په زړه ته کېږي چې لکه دا خوري سخت را رواني دا خوري بد حالات دي نو پاوی باندې با الله دا وې د تسلی د پاره بری جنت جهنم پسې فورا جنت پاس کو چې جهنم خوده او تاسو ډېر خپکیږئ ځکه چې هغه تاسو د پاره نه رہے تاسو د پاره خدای الله سره ناشنا نعمتونه دي ابدل درکې ځکه دلته په دې آیت پسې متصل الله د جنت ذکر کوي چې وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو ته چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک کارونه کوي نو د ایمان سره عمل صالح شرط دی یوازې په ایمان خلاصېده نشته بلکې البا دا زیره یي چې کله دا ایمان سره چا نیک عمل کو دا زیره ولی الله ورکو نو نبی علیہ السلام یو پیرا صلات کسوف چې دا نور تن درونی سیده ته وي نو د دینه پس او فرمایل وَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ما ته وحی شو ده چې په تاسو په قبرونو کې امتحان راځي او د دجال د فتنې په شان یا د هغه زمانه ته نږدې هم به امتحان راځي نو دا خبره مونږ هم واورېده نبی له سلام هم کړل دي کتابونو کې دا په مونږ باندې اس ونه کړ صحابه کرامو چې څنګه واورېده په زوج المسلمون زوجا نو یې چغې وال شروع دسه د ډېر غم نه دا رنګ یو ورځ نبی علیہ السلام راغی سکسان په اصحاب الصفو کې ناس قرآن کریم اصحاب الصفا مدینه منوره کې مسجد نبوي کې نبی علیہ السلام یو چوپال جوړ کړ نو کم صحابه به چې دي سو چې کور بار سبه نو استقبال ته وسیدو نبی علیہ السلام وو ته درس کو قرآن تناسو د یو بل نه تاسو کو لګیاو تاسو نه به کول خو دې په یو بل بس روستا ناس مخامخ یو بل تنو ولی جامع پورا نه غریبان جامع پورا نه وینو په یو بل بس شاته ناس چې یو بل تخکارونه نو نبی علیه السلام ته فرمایل وَلِيُبَشِّرْ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قبل الاغنیاء زیر قبول کئی اے مهاجرین خوشحال شي د خپل وس خوشحالی ته مګورئ غریبی ته او د خفګان ته تاسو به د مالدارو خلکو نه مخکې جهنم ته ځئ جنت ته ځئ الله به مخکې جنت ته داخلی نو دا صحابي وایي چې فلقد رأيت الوانهم اصفرت ما چې د صحابو د مخونو ته وکاته نو د ډېرې خوشحالۍ نه داسې وپړقېده او حتی تمنیت ان اکون منهم ما ارمان وکړو چې کاش چې زم د قشان غریب یو د دیو سناس وای او ماته پیغمبر دا ویل وای چې تبم په دیو کې موږ مالدارانو ته پسخې وای موږ غریبانو ته پسخې نو وبشر الذين امنوا زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات
او نیک کارونه کوي. ایمان کې عمل صالح هم داخل دی. خدا د ایمان یو حصہ ده. قرآن کریم کې عمل الصالحات د ایمان نه همیشه جدا ذکر کی، ځکه ایمان ځان لسیز دی او عمل صالح ځان لسیز دی. یوازې په ایمان خلاصېدل نشته، د ایمان سره عمل صالح ضروری دی. عمل صالح وایسته نو کل ما صوغه الشرع وحسنه. تفسیر بیضاوی والا وای هر هغه عمل چې شریعت ورته جایز ویلی او خیر ورته ویلی دغه عمل صالح وای. ته به رضا نه جوړه چې خپل سوچ او فکر وکړي او عمل ایجاد کې ویلا ښه عمل نه، شریعت نه ثابت. بعضی وای اتباع الرسول د نبی علیہ السلام تابعداري ته عمل صالح وای. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي چې عمل به ال صالح کېږي چې دو شرطونه بکی، یو کم او بل کیف. کم مقدار ته وایي څومره عمل وای چې د هغه مقدار برابري چې کم د شریعت نه را نقل دی، د مقدار نه به نه سیوا کوي. اوس یو سړی دی او د سهار منزل راغی او دی وایي چې مړه دومره خوب نه را پاسېدم او په یو خوب مې اودس هم وکړو او په دې سهار کې جومات ته هم رالم. اوس بله بله دوه رکعته فرض کوم، څلور کوم، د دوو په ځای څلور کوم، شپږ کوم. او که ته ورته وایې چې هلکه دا ولې وایي؟ هلکه څه ګناه مې نه ده کړ، لمونځ مې وکړو سیوا. نو لمونځ دې وکړو، غلطي دې وکړه. شریعت تا ته دغه ټایم کې دوه رکعته ویلي، نو که خط دی خو چې د پیغمبر نه دی ثابت نو نه به کې. هر هغه عمل به کې چې د نبی علیه السلام نه ثابت دی، نو چې د سارے دوه رکعته پر ثابت دی، صرف دو به کې، که نیم رکعت دې بس سیوا کو نه کی. او بل کیفیت چې په کم کیفیت را نقل لې په عقبه کې نو دیتا عمل صالح وایي. نو زیره ورکا کسان ته چې مؤمنان دې نه کارونه کوي د څه زیره ان لهم چې یقینا د دیو د پاره با الله د ملکیت د پاره د مالکان به الله جوړي. صرف دې نه چې خیبه وتا ورکې به ولا جنات باغونه وي. جنت په لغت کې هغه باغ ته وایي چې باغی کې انګور ډیری. ایک دا ټول مخلوقات د یو مسلمان جنت تراجمه کې هم بګیځي کی الله چې چاله یوازې ورکې کنه او دا ټول دا یو هغه تراجمه کی نو دا بګیځي کیږي. واعدها الله للمجاهدين في سبيله. دا رنګي حدیث کې دا راځي قران لتک عند اخر آیه تقرأها. ستا مرتبه اقا اخره آیت چې ته ولولي. مفسرین وایي د دې آیت نه خدا معلومیږي د دې حدیث نه چې دا جنت دا درجه د سلو نم ډېر دي، ځکه د قرآن کریم د آیتونو مقدار خو شپږ زرو نه سیوا دی او چې د هر آیت سره الله درجه ورکوي. یو حدیث چې صراحت راغلی چې درجات الجنه په مقدار عدد آیات القرآن ابن ماجه کې حدیث دی چې د جنت درجه د قرآن د آیتونو په مقدار دي. خدا په دې سلو کې بیا وړې وړې راجم شو دي نو تعرض نشته. بیا د جنت اته دروازې دي، په هر دروازه د یو عمل نوم اخوده شوی، لکه باب الریان د روزدارو ده، باب التوابین د توبه ایستونکو ده، باب الصدقه چې صدقې څوک ډېرې ورکوي، باب الصلاة، باب الجهاد، باب الرازین بالقضاء چې د الله په قضا رضای، بیماری دا، تکلیف ده، مصیبت ده، هر څه دي خو د الله د طرف نه ده بس به رضای. دیوله الله په جنت کې ځان له دروازه جوړه کړل. او باب الصلاة الضحى د سختي ټیم د مونږ چې کې د دیو ځان له دروازه ده. او باب الایمن، باب الایمن اتمه دروازه ده د جنت. په دغه دروازه به 70,000 کسان بے حساب الله جنت ته بوزي، هیڅ حساب کتاب به وسه نه کوي. د
نبی علیه السلام د دې یو ځل ذکر کړی. نو ځکه الله جنات جمع راوړه. په جنت ایمان راوړل فرض دي چې زمونږ دا ایمان چې جنت شته او مینه ورسهمي. په جنت کې داسې نعمتونه دي ما لا عین رأت چې زمونږ سترګو نه دي لیدل، ولا اذن سمعت وګونو نه دي اورېدل، او ولا خطر على قلب البشر زمون په زړه کې داغه صحیح ادراک اړو راتلې نشي. نو دا الله د مؤمنانو د پاره تیار کړی دی. الله دې موږ ټول داغه مستحق وګرځي. نو جنتونه وي چې وي کې به من تحتها لاندې داغه نه لاندې د سنا. نو بعض علما وایي من تحت قصورها داغه د محلونو لاندې، بعض وایي من تحت اشجارها د ونو نه لاندې نهرونه بهیږي. او وایي داسې نهرونه بهي چې په هغې کې به غاړې نه وي. لکه اوس مثال په طور په دې دنیا کې چې نهرونه دي که نه، نو هغې ته راغاړې دي، نو اوبه ترې نه راغېستی کېږي. په کوم ځای کې چې د ګودر جوړ کړی او پړوی ورته کړي، په هغه ځای خلک ورکوزېږي رالی دي او نور ترې نشي راغېستی، ځکه ورولېږي به تکلیف پیدا ده. د جنت د نهرونو به دا غاړې نه وي، دا به داسې اوچت بهیږي، هر سړی ورته په هر ځای کې کېناستی شي او په هر ځای کې ترې راغېستل کېږي. الانهار نهرونه به څلور قسمه نهرونه دا هر جنتی په جنت کې به سورت محمد کې راغی ذکر راغلی. یو به د خالص اوبو نهرې، خو داسې اوبه به نه لکه د دنیا ده، جنتي اوبه به څنګه اوبه وي. یو به د خالصو شودو نهرې، یو به د خالصو شاتو نهرې، او یو به د شرابو نهرې. جنتي شراب سر بدل نه راولي، نشه کول به نه کوي، درنول به نه کوي. نور نهرونه هم شته په جنت، دا څلور قرآن کې ذکر. نور لکه زنجبیل، سلسبیل، تسنیم، کافور وغیرہ دا هم شته، خو دا څلور غټ غټ دي. کلما رزقو کله چې ورکړی شي دیو ته من ثمرتن رزقا د دې میوې نه خوراک، کله چې جنتیانو ته د جنت نه خوراک ورکړی شي او دوی اخري، نو قالو دیو به وایي هذا الذي رزقنا من قبل، دا خو هغه دی چې لږ مخکې مونږ خوړل وه. د دې جملې یوه معنی دا ده چې هذا الذي رزقنا من قبل ای په دنیا، هلکه دا مڼه خو هغه مڼه ده چې په دنیا کې کمې مڼې وي، نو خو چې کله دی بیا وسکي نو ورته به پته ولګي چې نه، د جنت د مڼې ذایقه او خوند د دنیا د هغې نه بل شان دی، هغې ته اړوسه رسېږي نه. او بعضې وایي چې نه، د دې جملې مطلب دا دی چې یو ځل به په دې جنت کې مڼه خوړلي، په دویم ځل چې ورکړی شي نو دی به وایي چې دا خو لږ ساعت مخکې چې مونږ ووهړه قشانده نو هذا الذي رزقنا من قبل، خو چې په دویمه پیرې خوري نو د هغې ذایقه به بدله. ګوره په جنت کې دا مزید.